ریاض په خور باندې د پښتو لپاره د پښتو ادب لپاره کار کولو ولا تنظیم رڼا ریاض رڼا ادبي تنظیم چې هغې دلته د پښتو ادب لپاره د هغې کوم خدمات دي نو هغه یو دهي چانل پټ دي جاوید خان سواتي د تنظیم صدر جلال الله او نور ملګري د هغې د شاعران ملګري اتفاق ملګري دي هغې خان ته د لیکوال په شکل کې خپلې پیغامونه پېښ کوي موږ د رڼا تنظیم رڼا تنظیم ډېر زیات مشهور مامون یو چې هغې ته موږ نننۍ احتراماتونه درناوی ورکوو چونکې خان د پښتنو لیډر دی د پښتو لیډر دی نو هغې په دې جذبه باندې د پښتو ادبي رڼا ریاض ادبي تنظیم په دې جذبه باندې هغې خان ته خپلې پیغامونه پېښ کوي خان سواتي او دا خپل ملګري سیاسي تنظیمونه دي خو بل طرف ته ادبي تنظیمونه دي بل طرف ته زموږ دغه دي نور فلاحي تنظیمونه ډېر کار کوي د فلاح بهبود لپاره د خریدارۍ اسناد باندې ملګري هغې خان ته خپلې پیغامونه پېښ کوي زموږ ملي رهبر ته جناب افتاب افغاني اقبال ته خپلې پیغامونه د یو یادګیرنې په شکل کې د یو ایوان په شکل کې پېښ کوي موږ د خریدارۍ د فلاحي تنظیم ډېر زیات مشهور مامون یو چې هغې زموږ خان ته منصور अच्छा बाकी बस के नज़ीर बस इंशाल्लाह इंतजार करें गए सभी दूसरा साथ होगा जरूर कर अच्छा अच्छा مضبوطه چغه وای افتاب احمد خان شرپا
सिकंदर शेरपा जिंदाबाद قومي وطن पार्टी जिंदाबाद د پندال نر کارکونان د قومي وطن पार्टी जिंदाबाद चेयरमैन अलहाज शरालम खान कौमी वतन पार्टी सऊदी अरब और मशरक के वस्ता चेयरमैन जनाब इकबाल खान सऊदी अरब सीमे जनरल सेक्रेटरी सुल्तान खान सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब वदान खान डॉक्टर जमीलुर रहमान अता मोहम्मद सुल्तान खान शाहवदान खान और दरियाद अकबर बादशाह वाइस प्रेसिडेंट रैकत खान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दिलता नमा रागले कौमी वतन पार्टी बच्चों रुनो मुख्तलिफ फलाई तंजीमुना इदारे आगुम दिलता मौजूद थी जो प्रदेश का सटूल बेहद मशगूल चिन्हन कम इज्जत तासो माल राक कौमी वतन पार्टी राक आओ दाग अजीम लीडर चिकम मुंगना पिंज़ सर्वे कालमक के जुदा शिविर दाग याद ताजा कोलो दफारा नन तासो दा तकरीब दिलता मुनक़द को पदाम लगन तादाद के तासो दिल तराग ले और दाम कामयाब को देना मुमता हौसला मिलावेगी चे आगे नौजवान चाचे दे कौम दफारा पला विनर पे खड़े हुआ चाचे दे कौम दफारा और खुसूसन गरीबाना दफारा जद्दोजहद करो और रोद और शफा दा दे गरीब तक पुख्तून गरीब कौम दफारा तक उदो खड़े हो दाग याद चिता सुंदरम ताजक दा दम दफारा योगे काबिल एहतराम खबर दा और मुंतब रदीमा ने डेरा हौसला मिलावेगी और तमाम बाहर का दाइश्तिया दा ख्वाहिश हो चीज राशम मोहताज पमेंस के दा शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपाव बरसी दिलता तासर योदय मनाता मुहार कालबा तासु दिलता जो अफरीन शाह जमुंगा अली तंजीम माले क्या हुई हर काल दिलता बरसी मनाव करेगा आओ माँ होता दाग देना पटेल फुल माने तासु दिलता खिताब कहो नन माता एहसास उसो महसूस कमा चिदा सामरा मीना और सामरा मोहब्बत थे और दा कशिश में इंशाअल्लाह ताला माँ बार बार दिल तरा वली दे सऊदी अरब पर ये खौरे मादे तासर नाता ज़ब गौसो खबर कोल नमक के जमुंगा दिलता अदबी तंजीमुना फलाई तंजीमुनो
چې کوم ماته دا قیمتي خپل هغه پیش کړ دا محبت هغه مینه پیش کړه زه د هغوی مشکور او ممنون یم. اوس یو څو ورځې مخکې د مورنۍ ژبې په تقریب کې مونږ د حیات محمد خان شیرپور شهید شیر هغه ادیبانو ته هلته ورکړه چې څوک د هغې مستحق یو او زه دلته اعلان کوم چې انشاءالله تعالی آینده د دې ځای چې کوم هغوی ادیبانې شاعرانې انشاءالله تعالی هغوی ته به مونږ د حیات محمد خان شیرپور ورونو ما ته پته ده چې دلته به ډېر کم خلک وي چې چا به د هغه د حیات محمد خان شیرپور یو جلک لیدلي. نیک محمد خان دلته ناست دی، داسې به نور هم ډېر دي، خو د هغه کې چې کوم خصوصیات او خصوصا هغه علاقو سره چې کوم علاقو ته زیات تر ستاسو دغه د سکونت دی هغې سره زیاته مینه وه. دا دلته چې دومره ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي د مختلف علاقو نه او د خاص کر د پښتنو دا غریزي علاقو نه، نو د هغې کې هم د حیات محمد خان شیرپور شهید یو لاس و. نو تاسو کتلي نو 1970 او 75 په دغه ورځو کې چې کوم سعودي عرب ته خلک راغلل او خاص کر پښتنو هغه علاقو نه چې هغه علاقې ما مخکې لیدلې وې چې هلته غربت و، هلته بېروزګاري وه، هلته د بجلۍ سهولیت نو، هلته کچه کوټې وې، هلته سړکونه نو. خو دلته چې د هغه علاقې خلک راغلل افرین شه په هغې خلکو باندې چې هغوی خپل خاندان ته خپل علاقې ته پیسې ولګلې او هغه علاقې ابادې شوې، پاخه کورونه جوړ شو، سړکونه جوړ شو، شرکتونه پکې راغلل. دا به راته خود یو لویه خبره ده. دې ته وایي یو تبدیلي، اصل تبدیلي دا ده، اصل تبدیلي دا ده چې موږ ووینو او خلک محسوس کړي دا تبدیلي نه چې موږ صرف نارې وو چې موږ تبدیلي راولو، هغه تبدیلي په هغې په بنیاد باندې خلکو ته دومره زور نن رسېدلی دی چې څوک د 2 وختو خپله روټۍ خپل خاندان لپاره نشي پیدا کولی. دغه تبدیلي نه ده، اصل تبدیلي دا ده دا چې کومه هغه وخت راغلی د هغه طریقې کار بل شان دی. نن خو موږ ډېر واورېدل چې دا نوی حکومت راغی، موږ په هغې باندې داسې څه هغه باندې دلته هغه شانته څه تنقید نه کړو غواړم، خو ډېرو دا ووایي چې یاره موږ د ګورنر هاوس او وزیر اعظم هاوس چې دی دا موږ ختم کړلو او دې کې به یونیورسټۍ جوړېږي. زه تاسو دا ویل غواړم چې دا ګورنر هاوس دا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې دا د انګریزانو د یو وراثه موږ ته ملو شوې وه او دا په لومړي ځل باندې و چې حیات محمد خان شیرپور شهید گورنر شو، نو دا ګورنر هاوس دروازې کلوز شوې عوامو لپاره. دغه تبدیلي وه. هغه چې کوم اوس وایي چې دې کې به یونیورسټۍ جوړېږي او دې کې به څه نوم دی فضایي ادارې جوړېږي، هماغه لګیا دي چې په هغې کې اوس هماغه خلک اوسېږي.
په دې ژمي کې په انور کې ناست وه په چمن کې او خلکو سره د خواصو سره ملاوېدل دا تبدیلي نه ده. مونږ هغه تبدیلي غواړو چې د غریبانانو په سترګو کې یو رونق راشي چې مونږ له دا دې لیډر دا کار کړی دی او دا وعده کړې وه هغه وعده باندې پوخ ولاړ وه هغه وعده یې پوره کړه. همدا وجه وه زه زیات تفصیل کې نه ځم. مخکې سکندر خان هم اقبال ودود خان هم په هغې باندې روشني واچوله، خو هغه علاقې کې هغه وخت چې کم سیاست و په هغې کې ځای جوړول، په هغې کې مقام جوړول، په هغې کې خلکو ته تلل، خلکو ته رسېدل، په داسې کورونو باندې په غریزه علاقې کې ما هغه وخت کې جنډې کتلې وې او هغه وخت کې خلک به وایي چې زمونږ کور ته راغلو، مونږ سره چیس کړی و، مونږ سره په کټ کې ناست و، په ډیران باندې یې جلسې کړې وې، په هغه وخت کې دا هم سخته وه او دا د هغه د بهادرۍ یو علامت و چې هغه خلکو سره کړو او د هغې خلکو ولا چې کوم جواب ورکړ هغه په دې شکل کې چې د هغه شهادت شو نو څلوېښت ورځې داسې یو سیلاب و چې خلک راتلل او په هغې کې هغه څلوېښت ورځو کې موږ نه غم ایر کړ، دومره خلکو هغې سره مینه کړې وه. نورونو دا وراثت ما ته نه یې پاتې، زموږ ټولو ته دا وراثت پاتې دی. د هغه خیالات، د هغه افکار او د هغه سوچ چې دی هغه موږ ټولو ته پاتې دی. موږ به دا میشن مخکې بوځو، موږ به دې کې مخکې بوځو. نن پاکستان کې 80% نه زیات خلک نوجوانان دي او زه هغه نوجوانانو ته خطاب کوم چې هر یو ځان له خپل یو هغه جوړی چې بھئی دا لیډرو چې په نقش قدم باندې بدل چلېږم. مونږ خو کړي دي، زما خو ورورو ما بلکې د رور د جات د پلار هغه درجه ورته وم، زما سره هغه شانتې یو تعلق و. هغه کو شهادت نوش کو نو په دې پښتنو باندې کو تکلیف راغی او تکلیف راغلی او مایوسي کې دا پښتون قوم ډوبو دماکې وې. په دې پوره مراکند ډویژن نه خلکو کورونه پرېښودل. دا یو د تاریخ یو حصه ده چې دا زنانه چې خپل کور نه چې ته روتې نه وي، هغه زنانه خپل کورونه یې پرېښي وو او راغلو په خیمو کې وو. او په دغه هغې کې مونږ اواز جد کړی دی او مونږ باندې تماکې هم شوي دي. زمونږ ذهن کې حیات محمد خان شیرپور شهید و اخو چا دا غوستا چې مونږ الله تعالی په لاس کې دی. دا انشاءالله تعالی دا تاسو تسلي ساتئ او زما دا یقین دی چې کوم زمونږ ملګري په دې دماکو کې د قومي وطن پارټۍ ملګري په دې دماکو کې شهیدان شوي دي، د هغوی یاد هم زمونږ زړه کې تازه دی او انشاءالله تعالی دا سلسله به د خپل قوم د هغې دپاره حقوقو دپاره خپل قوم باندې چې کوم مشکل دي د هغې دپاره به مونږ ادا کوو. په دې کې خپل وینه تویولو ته مونږ هر وخت تیار یو. تاسو دلته د دې قوم سفیران یې، صرف د پښتنو نه د دې قوم سفیران یې. تاسو د ملک معیشت چې دی هغې ته استحکام تاسو ورکوئ. نن کو قوم باندې تکلیف دی،
نو هغه د هغوی اسره او جدي او قتل چې دي هغه تاسو طرف ته نو دا مو وایه چې ستاسو مقام نشته دا مو وایه چې ستاسو حیثیت نشته دا مو وایه چې ستاسو ضرورت نشته ستاسو مقام ستاسو حیثیت زما په خیال د دې قوم دپاره د پاکستان دپاره بالعموم او پښتنو دپاره بالخصوص یو داسې مقام دی چې دا به همیشه همیشه دپاره یاد ساتل کېږي او انشاءالله نن پښتون قوم په مسلو کې دی نن هغه علاقې چې مخکې به هغې ته قبایلې وې نن هغه علاقې د خیبر پښتونخوا یو حصه ده د هغوی خپل مشکلات دي د هغې دپاره اواز جدول زمونږ د خپل حق دپاره اواز جدول د قومي وطن پارټۍ دا یو فریضه ده دا زمونږ مشن دی چې پښتون په هر نړۍ باندې د هغې اواز به موږ اوچتوو نن دنیا ډېره راغونډه شوې ده او پښتونکو په سعودي عربیه کې دی پښتونکو په یو ای کې دی د یو ای مشر زموږ یو بهادر رهنما یو داسې دلیل شخصیت چې هغه هلته اواز اوچت کړی دی په هر ځای کې چې دا هغې پښتون اواز دا هغې پښتون تکلیف زموږ تکلیف دی او موږ به د هغې لپاره به چې دلته خدا نخواسته څه تکلیف کېږي نو د دې ځای مشر به موږ ته خبر نه رسوي او موږ به د هغې لپاره اواز نو ځان بیل مه ګڼئ ځان په دې لحاظ وکړه چې ستاسو مشران شته او قابل قدر مشران داسې مشران دي چې مخلص دي ما خو دې دوه ورځو کې ولیدل چې په دې زما زړه نور هم لوی شو چې د نورو پاټو مشرانو زمونږ د مشرانو تعریف وکړه چې یاره تاسو داسې چناو کړی دی چې آفرین شو چې د دې ستاسو د پارټۍ د قومي وطن پارټۍ دلته رهنمایي کوي د هغې لپاره مونږ د هغوی تعریف کوو د زما زړه په دې باندې ډېر شو او دې نن د دې جلسې چې کوم منتظمین چې چا ورځ او شپه دې لپاره کار وکړ په بهر ملک کې داسې پروګرام را یوځای کول دا آسان کار نه دی ډېر تکلیفات دي په تاسو ټولو باندې ما ته پته لرې نه راغلی لرې نه راغلی او دلته موږ ته ځان حاضر کړی دی او دا یو دوه ورځې چوټي او په هغې کې ستاسو نور مصروفیات یې خو موږ هم ټایم راکړی دا زموږ لپاره ډېر یو لویه خبره ده او د منتظمین ټولو په دې باندې زه شکریه ادا کوم زه چې چا موږ سره نن شمولیت وکړو آفرین شه په هغوی باندې د هغوی په انتخاب باندې د هغوی موږ سره په دې کاروان کې شمولیت باندې زه هغوی ټولو ته مبارکبادي پیش کوم او دا زما ډېر خواهش دی چې د هغوی چې کوم
هغې سره جذبې سره راغلي دي د خپل تنظیم ته وایم چې دوی به هغه شانته خیال ساتئ چې څنګه زموږ نور ټول ملګري دي او دا ټول د یو هغې ټول خلک ملک کې مسایل شته خاص کر زموږ په صوبې کې شپږ نیم کاله د یو سیاسي پارټۍ حکومت هلته وشو وعدې خو ډېرې وشوې اعلانات خو ډېر وشو په نورو تنقیدونه خو ډېر وشو خو عملي طور باندې موږ ته څه ښکاره نه شو نو نن کو دا 15 کاله چې کوم طریقې سره ضایع شو د هغې ازاله کول اوس د هغې لپاره به زیات کوشش کول غواړي او دې لپاره د هغې پارټۍ مشر خو وایي چې موږ تیار یو هر څه کولو ته تیار یو اوس چې ورته حکومت میلاو شو نو هغه ته پته ولګوي چې حکومت څه یو حکومت چلولو قابل نه دی خو موږ ورته دا وایو چې موږ دې ته تیار یو کو سکندر خان لږ مودې لپاره وزیر و نو هغه په هغې کې هغه ټول حکومت هم هغه په دې هغې باندې حالانکه د هغه هم داسې تجربه نه وه خو هغه په هغه کار باندې پوهېده او د هغه سوچ د حیات محمد خان شیرپور شهید هغه و هغې سره هغه راټول نو موږ حکومت چل راځي حکومت چلولی شو د عوامو مشکلات اندازه ده چې تکلیفات څه دي د هغې موږ ته اندازه ده د خپلو حقوقو موږ ته اندازه ده د خپلو حقوقو اخیستو موږ ته تجربه ده په دې هغې باندې به موږ انشاءالله تعالی تاسو په هیڅ صورت کې فیل نه کړو ځکه چې کو حیات محمد خان شیرپور شهید خلکو له روزګار ورکولی شو نو موږ کې هم هغه صلاحیت شته چې خلکو له روزګار په خپل کور کې ولا ورکړو او په خپل وطن کې ولا ورکړو او د هغوی چې کوم مسلې دي چې هغه په آخري ځای باندې ولا حل کړو نو دا زموږ کې دا صلاحیت شته او انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي په تاسو په هېڅ صورت دا یو نوی آغاز موږ کړی دلته او زه دا هیله لرم چې تاسو به دا پیغام نه سره دلته خپل ملګرو ته کوم ځای کې چې کار کوئ او چا نن راغلي نه دي تاسو کې دا صلاحیت پکار دی چې تاسو هغه ملګري چې شاید زموږ نزدې سره نن د هغوی اتفاق نشته خو تاسو به په دې لار هغه کوئ چې راځئ دا یو داسې لار ده دا یو داسې پارټي ده چې هغه به مونږ په صحیح صنف کې په صحیح لارې باندې ګامدن کوي په کامیابۍ ته به بوځي نو په دې کې به تاسو دلته په خپل کورونو کې په خپل وطن کې هغوی ته دا پیغام نن تاسو د ټول خیبر پښتونخوا نمایندګي کوئ مختلف علاقوں خلق اور انشاءاللہ تعالی دا زما امید دی چې زه واپس لاړ شم نو ما ته به هلته ستاسو د علاقې خلک همدا پیغام راکوي چې موږ ته د هغه ځای نه خبر شوی دی چې دا دا پیغام صحیح پیغام دی موږ سیاست کړی خو د دروغو سیاست هم نه دی کړی دا غلط سیاست هم نه کړی غلط تابع هم نه دي کړی مونږ چې څه وایو په هغې باندې عمل کوو انشاءالله تعالی دا ځکه چې غاړه به الله تعالی د مونږ نیسي خو مونږ خپل
मकसद के कामयाब नशो और खपल बच्चे कम वादे कड़ी हमें उनका पूरा नकू ना दाद मुंगा गरीबानो तासु देर मेहनत करे और तासु मेहनत तो सलाम और इंशाल्लाह ताला मुंगा वस्तास कम मसाइल की दे मशरानो आगा मसाइल माता वेलिम दियो भी तब सलाम द्रे दासे अगेवे चे जमुंगा मरगरी अलता रागन दिलता वफाचियो अगर द्वीप वसाता सब को पर आगा बॉडी पर जांच के वापस अलता रागले वा आगे के दनुरो सियासी पार्टियों मरगरी को दावी हैरान शुची दा सिंगल भी दाबरा अगाव को बदा द्वी दिलता मेहनत और स्तासो जो अगाव इंशाल्लाह ताला चितासो हमने मेहनत करे यो कदम तासो आखिर न 10 कदम हम वसरा मुंगा आपको मसले माता मालूमी नहीं कोई सफीर सरंदर मुलाकात उन्होंने इस खबर करा आगा जदे कि वो रानगले शो हो जमुंगा जरियाशते जमुंगा आवाजते और दा आवाज बनोर याद मत पूछी चिंता सुकूल मुंग सराबता शांति पदे अगे की दा तकलीफ की जैसी गनन दत्त योदे शिवी है हर दे की दा तकलीफात ता से तकवी वतन पार्टी की भी ने जमुंगा आवाज बा दामरा मौसर सी चीजों पे रत्कोल इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला आगे की बात नजर ख्वाहिश में जाते कि नूर तफसरा वक्त कमा और दस्ता से बेहद मशगूल व ममनून चे तासो फल कोरोना को वतन प्रेम दिलता मेहनत करे मुशक्कत करे और ज्यादातर सऊदी अरेबिया के को सदी रिश्ता पाकिस्तान की अक्सरियत पकी तनो दे और अक्सरियत पकी मेहनत कश थी और उमदे मेहनत कश होता रियाद और मुख्तलिफ कानून आबाद करी दी अगे माने मेहनत माने पकड़ो माने था खारिये आबादी शिविनी और इंशाल्लाह ताला स्तासो पदे अगे माने मेहनत माने बा इंशाल्लाह ताला तहफल वतन अफल कोर बकुम आबादाउ आगे जमाना इंशाल्लाह ताला स्तासो बियाबम राजम और दामिना मुंगा जासरोडू आज तक हर वो तकरीब केगी हर वो जलसा केगी नजर पाकिस्तान से लेकर जरूर होगा क्या आखिर के योजल बिया दा सऊदी अरब तंजीम दा रियाद तंजीम दिलतदा मुंतजमीनों तंजमुंगा यूवी मशर सईद खान चागत आमरा नंसार जरूर बजीदार से दिले और स्तासो अटोलो ब्या देर मशकूरी मां कि तासो दायो तारीखी जलसवा तारीखी अगावा कि तासो फल आगे कायद चिदन मुमकिन निश्ता आगे कायद चिपा ज़वाने के मुंगा लाड़ और आगा चिकम यो नक्श प्रेखे दे आगा ननम ताज़ा दे और इंशाल्लाह ताला स्तासो पावसाता सरबा उमदासिदा ताज़ा और तुम के लस्कुन पोड़े दामुंगा रसो अल्लाह ताला तस्बोर कुशाला साथी आबाशे और इंशाल्लाह ताला ये शोकरा देता जमुंगा से खिदमाती इंशाल्लाह ताला मुंगबा पावे के गफरत तको दे